عليه السلام تویلی چې یا رسول الله ان النساء قلنا خذوا شکایت وکړو چې ما نر الله ذکر الا الرجال مخ الله چې ګورو همیشه سړیو ذکر کوي نو همیشه د سړیو ذکر کړي د خذو ذکر خو چرته نه دی کړي نو خذو شکایت وکړو نو الله پاک بیا دا وی ذکر په آیات کریمه کې هغه ته مستقل خطاب وکړو نو بعض علما وایي چې دی آیات کې خزي نه دي داخلي غلامان پکې داخل دي خو خزي نه دي داخلي دویمه وجه دا ده لکه د دې حدیث نه معلومه شو چې خزي پکې نه دي داخلي او دویمه دا ده چې ارباب اللغت ټول په دې متفق دي چې ان نحو هذه صيغه جمع مذکر یا ایها الناس اتقوا ربکم په دې کې مذکر ته خطاب دی په اعتبار د لغت نو ظاهرا پکې خزي نه دي داخلي فردن پکې داخلي دي په ظاهر د خطاب کې نه دي داخلي خو خزي د سړیو په حکم کې دي لہذا خزي په سړیو ور قیاس دي او حنابلة وی چې خزي په دې خطاب کې داخلي دي ځکه معروفه تغلیب المذکر علی المؤنث عند اجتماعهن د خلکو دا عادت ده چې خزه او سړیو دواړو ته خطاب کوي نو تغلیب کوي په صيغه د تغلیب نو دلته صيغه د مذکر تغلیبا ذکر شوی ده یا ایها الناس اتقوا اے انسانانو اتقوا ربکم ویریږئ د خپل ربنم الذي خلقکم اغه رب تاسو خلقکم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو نفس نام من نفس واحده نفس مراد ده راجح ده چې د دین آدم علیه السلام مراد ده الله پاک دا ټول انسانان د آدم علیه السلام نه پیدا کړو جامع الاخبار للاماميه د شیعاګانو یو کتاب ده داغي الفصل الخامس عشر پنځلسم فصل ده باقي کې لیکلي چې ان الله خلق قبل ابينا آدم 30 آدم الله پاک زموږ د پلار آدم علیه السلام نه مخکې 10 آدم نور پیدا کړو بین آدم و آدم 1000 سنه د یو آدم نه تر بل آدم پورې 1000 کاله فاصله و د امامیو دا عقیده ده چې 10 آدم نور مو لیکن هغه دې خبرې د پاره څه دلیل نه لري نو من نفس واحده الله پاک تاسو پیدا کړی د یو نفس نه چې آدم علیه السلام دی وخلق منها زوجها او پیدا کړو وخلق قرر الفعل للتفاوت بين الخلقين د دوړو خلقینو په مابین کې ډېر تفاوت دی آدم علیه السلام د خټینه جوړ کړو او د دې بیبي د دې چپه پختې نه را پیدا کړ نو د دوړو خلقینو په مابین کې تفاوت لدی وجنه فعل مکرر کړو نو وخلق منها زوجها دا وخلق عطف ده په مخ کې خلقکم باندې خلقکم د الذی لپاره سلوا نو دا وخلقهم د مخ کې الذی لپاره سلای نو اعاده د فعل کړي د للتفاوت ما بین الخلقین اول په طریقې د تفریع من الاصل ده او دویم په طریقې د انشاء من الماده ده وخلق منها زوجها الله پاک پیدا کړ منها د نفسنا د آدم علیه السلام نام زوجها د بیبي زوجها د حوا نه تعبیر په زوج باندې وکړو تمهیدا لما بعده من التناسل ورست تناسل د پر الله تمهید لګی وخلق منها زوجها ګوره دلته اوس یو اعتراض راځي خلقکم من نفس واحده الله تاسو پیدا کړی د یو نفس نه الته خلق ذکر کړو کنه خلقکم دا په طریقې د تفریع من الاصل ده د یو اصل نه الله پاک مون پیدا کړ وخلق منها زوجها بهوای چې پیدا کړ په طریقې د انشاء من الماده تفریع من الاصل نو وخلق منها زوجها دا زموږ د مور د پیدایش ذکر ورسته وکړو او زموږ د پیدایش ذکر مخکې وکړو خلقکم من نفس واحده حالن کې اول خلق منها زوجها دا د دې مرتبه مخکې دا اول به هوا پیدا شوی دا او دا غینه ورسته مونږ پیدا شوی او الله پاک دا ترتیبی خارجي مطابق ترتیبی ذکری و نکړو د دې وجه دا ده چې خلقکم من نفس واحده دا زمون خلق چې تذکیر خلقنا ادخلوا في امتثال الاوامر مونږ ته الله زمون پیدایش را یادای
مونږ ته دا نعمتونه را یادوي چې زما امر ومنئ ځکه په تاسو مې نعمتونه کړي. نو غټ نعمت زمونږ خلق دی، د مور پیدایش هم زمونږ نعمت دی، نو دا زمونږ پیدایش دا غټ نعمت دی. نو دا د امتصال دپاره ادعا دی، د دې وجه نه مقدم کړو. وخلق منها زوجها، منها مقدم کړو ځکه دا بیان د مبدئ دی او دا اهم دی مقاما، او په دې کې تشویق هم دی د مؤخر زوجها ته. وخلق منها زوجها، پیدا یې کړه د دې نه بیبي. د دې زوجها نه حوا رضی الله عنها مراده ده. دا د آدم علیه السلام د چپې پختې نه پیدا ده. بخاری او مسلم دواړو کې حدیث دی، استوصوا بالنساء خیرا، زما وصیت قبول کوي په باره د زنانو کې د خیر. فانهن خلقن من ضلع، دا د چپې پختې نه پیدا دي. وان اعوج شیء من الضلع اعلاه، د پختې کوک طرف د چپې پختې هغه کوک طرف هغه اوچته حصہ ده. فان ذهبت تقيمه كسرته، کتی سیده کوي ماته به کې. وان ترکته لم يزل اعوجا، او کم داسې پریږدي نو کږه به پاتې. نو الله پاک د آدم علیه السلام د چپې پختې نه د ده بیبي پیدا کړه. په دې کې څه حکمت و چې د چپې پختې نه پیدا کوله؟ نو د الله خو ډېر حکمتونه دي، خو مفسرینو چې کوم حکمت پکې ذکر کړی دی، یو حکمت پکې دا ذکر کړی دی چې اظهار انه قادر على ان يخلق حيا من حي لا على التوليد. الله پاک دا خبره ښکاره کوي چې یو ژوند دی الله د بل ژوندي نه پیدا کولی شي، من غیر تخلیق، من غیر لا على التولید، د تولید په طریقه نه بلکې امداسي بغیر د تولید نه الله پیدا کولی شي. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، نو الله پاک آدم علیہ السلام پیدا کړو، حوا پیدا کړه. وبث منهما، دا تکرار دی د مخکې خلقکم د پاره. زمون پیدایش الله مخکې ذکر کړو، اوس به زمون پیدایش ذکر کوي چې آدم او د حوا نه ډیر مخلوق په ځمکه کې منتشر. مخکې الله خلقکم ذکر کړی، دا انتشار د مخلوق همدا خلقکم دی کنه. نو وبث منهما رجالا كثيرا، دا تکرار د پاره د خلقکم دی ځکه د دوړو مطلب یو دی. نو دا تکرار د دې لپاره کوي چې دا ډېر غټ نعمت دی. وبث منهما رجالا، الله خواره واره کړو د دې دوړو نه رجالا سړي، کثیرا ډېر، ونساء او زنانم. دا کثیرا رجالا کثیرا، د رجالو نه مراد ذکور دي او د نساء نه مراد مطلق اناس دي، مطلق زنانه. بالغا کان املا، بالغ وي که غیر بالغ وي، نو د دینه نساء مراد دي تجوزا. الله پاک دلته صيغه د رجالن او د اناسن ذکر کړه تاکیدا للکسره، د دې په دې مفهوم کې کثرت پروت دی، صيغه د جمع الله ذکر کړی دی. وبث منهما یعنی نشر منهما، الله د دې دوړو نه خواره واره کړو رجالن سړي، کثیرا ډېر، رجالا کثیرا، کثیرا صفت د پاره د رجالن ده، مطابقت په اعتبار د معنا سره شته، کثیرا هم په معنا کې جمع ده. ونساء واتقوا الله الذي، او د هغه الله نه ویریږئ، تساءلون به چې تاسو یو د بل نه د هغه په نوم غوښتنه کوئ. تساءلون بمعنى يسأل بعضكم بعضا، نو مفعله په خپل حال باندې پاتې ده، تاسو د هغه په نوم یو د بل نه غوښتنه کوئ. او یا تساءلون دا تفاعل په خپل حال نه دی پاتې بلکې په معنا د تسألون دی. معنی دا ده چې تسألون اصل کې تتساءلون دی، یو تا په کې حذف شو لوجه د ثقل نه، چې تاسو سوالونه کوئ به د هغه په نوم باندې. واتقوا الله الذي، دا هغه الله نه ویریږئ. مخکم یا ایها الناس اتقوا ذکر شو، دلته بیا الله پاک واتقوا تکرار د امر وکړو تاکیدا. واتقوا الله، الله په صيغه د الله ذکر کړو، استحقاق اشاره الى استحقاقه، الله مستحق د دې چې د دنه ویریږي. وجه دا ده چې الله معبود دی، نو یو وجه معبودیت دی. نو مخکې اتقوا ربکم ذکر شوی او دلته اتقوا الله ذکر شو، نو دا ربوبیت هم علت د تقوا ده او دا الوهیت هم علت د پاره د تقوا ده. الذي تساءلون به، د تساءلون ما درته ویل چې دوه معناګانې دي. یو معنی دا
يسأل بعضكم بعضا دویم دا چې تسألون به د الله په نوم تاسو غوښتنې کوئ. والارحام په دې کې تقریبا ډېر ترکیبونه دي. والارحام نو والارحام دا خو منصوب دی نو د نسب د پاره ډېرې وجې دي. یا دا عطف دی علی الاسم الجلیل د الله پاک په نوم باندې ور عطف دی. واتقوا الله د الله نو ویریږئ والارحام او د ارحام نو ویریږئ نو بیا به حذف د مضاف کوئ. واتقوا قطع الارحام ویریږئ د قطع الارحام نه. په خبره پوه شئ. نو والارحام منصوب دی نو چې منصوب دی نو دا معطوف دی او د دې په معطوف علیه کې ډېر احتمالات دي. یو احتمال پکې دا دی چې دا عطف دی په لفظ د الله نو حذف د مضاف پکې کوي. داسې به وایي واتقوا الله واتقوا الارحام د الله نه ویریږئ او د قطع الارحام نه ویریږئ. واتقوا قطع الارحام د خپلوۍ د شکولو نه ویریږئ. او یا منصوب دی بنا بر اغراء داسې به وایي والارحام یعنی الزموا الارحام وصلوها لازم شي د خپلوۍ سره او وصل کوي د خپلوۍ. لازم شي د خپلوۍ سره او د خپلوۍ وصل کوي. دریم تقدیر پکې دا دی چې د عطف کا په محل د مجرور باندې تساءلون به په دې ور عطف کا لك مررت بزيد وعمرا. مررت بزيد وعمرا عمرا په دې زید ور عطف دی. زید محلا منصوب دی نو والارحام په دې ور عطف کا تساءلون به او تساءلون بالارحام. او یو قراءت هم داسې راغلی دی چې تساءلون به. عربانو به داسې ویلي چې اسألک بالله وبالرحم د الله او د رحم په وجه درنه دا شی غواړم نو په دې ور عطف کولی شي. او یې عطف کا په مجموعه د به په مجموعه د محل د جار او د مجرور. بعض علما وایي چې اعراب محلي مجموعي د جار او د مجرور لري. تساءلون به او تساءلون الارحام. واتقوا الله الذي ودعه الله نويري تساءلون به والارحام. ان الله بشك الله پاک چه ده ان الله كان عليكم بشك الله پاک كان ده عليكم رقيبا. رقيبا د دې رقيب د فعيل وزن له په معنا د فاعل یعنی حفيظا. الله پاک تاسو د لپاره حافظ دی. دا یو طالب خاص سوال کړی دی روح المانی جواب کړی دی. وقتفا بوصف الرجال بالكثرة رجالان سره کثیرن ذکر کړی دی روح المانی ولا وای او د نساء سره کثیرن نه ذکر کړی. لأن الحكمة تقتضي ان يكون اكثر. حکمت ته دې تقاضا کوي چې سړي دې ډېر وي. اذ للرجل نکاح الاربعه دون العكس. لأن الحكمة تقتضي ان تكون اكثر. حکمت ته دې تقاضا کوي چې خزي دې اسنم ډېر وي. نو چې خزي په نفس الامر کې ډېر دي نو کثرت ورسره ذکر نه کړو. دا د حکمت تقاضا ده. ځکه د یو سړي لپاره څلور خزي دي او د یوې خزي لپاره څلور سړي نشته. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. روح المانی داسې لیکي وقتفا بوصف الرجال بالكثرة. اکتفا کړی دا بوصف الرجال بالكثرة چې توصیف د رجالو په کثرت باندې وکړو. لأن الحكمة تقتضي ان يكون اكثر اذ للرجل نکاح الاربعه دون العكس. او دلته بعض مفسرین په کې تقدیر لګي چې دلته دا من باب الاکتفاء ده. رجالا كثيرا ونساء كثيرا. الله پاک پیدا کړی دي رجال ډیر او خزم الله پاک ډیر پیدا کړی دي. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يعني حفيظا. وآتوا اليتامى اموالهم. الله پاک فرمای وآتوا اليتامى ورکی یتیمانو ته اموالهم د دوی مالونه. الله پاک شروع په یتیمانو باندې وکړه اظهارا لکمال العنایه بشانهم اهتماما بشانهم. او دویم دا چې لملابستهم بالارحام. خطاب اولیاء او اوصیاء ته ده نو مخکې د ارحام ذکر وکړو
اوس الله پاک فرمایي چې تاسو په ارحام او په خپلوانو کې یتیمان هم شته، نو په یتیمانو باندې خیال کوئ. یتیمان په انسان کې هغه چاته وي چې پلار یې مړي، او په حیواناتو کې هغه چاته وي چې مور یې مړی، او په مرغانو کې د جانبینو نه. وآتوا الیتاما، یتاما د یتم نه دی، یتم په معنا د انفراد. ويطلق على كل شيء عز نظيره، په هر هغه شي اطلاق کیږي چې قلیل الوجود هغه ته یتیم ویل شي. وآتوا الیتاما مراد د ایتاء الاموال نه، وآتوا الیتاما اموالهم، ورکړئ یتیمانو ته د دوی مالونه. یتیم ته د یتیم مال ورکړه، یعنی د یتیم نه د یتیم مال مخوره. ترکها سالمه غیر متعرض لها بسوء، مطلب دا دی چې د یتیم نه د یتیم مال مخوره. نو دلته دا مجاز دی، په لازم د معنا کې مستعمل شوی دی. په دې تعبیر کې الله دې خبرې ته اشاره کوي چې انه ينبغي ان يكون الغرض من ترك التعرض ایصال الاموال لا مجرد ترک التعرض. اصل مقصود دا دی چې د یتیم د مال سره کار مه لره، خو د دې کار د نه لرلو نه اصل غرض دا دی چې یتیم ته خپل مال په خپله ور ورسېږي. نو د یتاما نه هغه صغار مراد دي. وآتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، او مبدلوي الله پاک فرمای خبیث مال بالطیب په جید مال باندې، یعنی لا تذروا اموالکم الحلال وتأكلوا الحرام من اموال الیتاما. دا چې موږ چې خپل حلال مال پریږدي او د یتیم مال خوري چې هغه ته حرام دی. او بعض علما فرمایي چې د خبيث په دې خو پوه شو، لا تتبدلوا الخبيث، د خبيث نه مراد حرام شو، او د طیب نه مراد حلال. دا ستا خپل مال ته حلال دی، دا پریږدي، او د یتیم مال ته حرام دی، هغه پرې. نو داسې مه کوئ. او بعض علما فرمایي چې د خبيث نه ردی مراد دی، او د طیب نه جید مراد دی، حلال او حرام نه دی مراد. او د دې تایید په یو روایت کې شوی دی. ابن جریر د سودین روایت کړی دی چې کان احدهم یاخذ شاة السمینه من غنم الیتیم ويدع مكانها الشاة المهزوله. د یتیم ګډ بډیر چاهو هغه به راواخستو د یتیم د رمینه، او د خپل رمینه یو خوار ګډ به د یتیم پر مخ کې پریښودو، او بیا به ویل چې شاتن بشاتن، دا ګډ د ګډ په عوض کې شو. نو الله فرمایي مه بدلوئ ردی مال په طیب مال باندې. دارنګه جید درهم به د ضعیف د کوټه درهم په مقابل کې بدل کړو، او بیا به ویل چې درهم بدرهم. نو ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم، او تاسو مخوري د یتیمانو مالونه الى اموالكم، یعنی مع اموالكم، د خپل مالونو سره بالتخلیط، چې د یتیم مال د خپل مال سره ګډوله کړي او یو ځای خوري. دلته الله پاک نه د تأکلون وکړه، مراد ترې مطلق انتفاع او تصرف دی. د یتیم په مال کې داسې تصرف مه کوه چې د یتیم مال د خپل مال سره یو ځای کړي او بیا یو ځای خرچه کوي، یعنی د دواړو په مابین کې مساوات راولي. ځکه ستا خرچه ډیره ده او د یتیم خرچه لږه ده، او بیا ته یو برابر خرچه کوي. د خپل مال د یتیم د مال سره یو ځای کړي او یو ځای خرچه کوي. انه کان حوبا کبیرا، بشکا دا اکل د مال د یتیم چې ده کان ده حوبا یعنی ذنبا کبیرا، دا ډیره غټه ګناه ده. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى شروع في منکر آخر، دا بل منکر امر الله پاک بیانوي، دا د ذات د یتیم سره تعلق لري، مخکې د اموالو د یتیم بیانو. وان خفتم کچرته تاسو ویریدئ الله تقسطوا فی الیتاما، چې تاسو به عدل ونه کوئ په نکاح د یتاماو کې. ان خفتم مراد د خوف نه علم دی، خو الله تینا تعبیر په خوف باندې وکړو، ایذانا بان المعلوم مخوف. الله خبرداري ورکړي په دې خبره باندې چې دا کم شی، دا کم معلوم چې دی دا ډیر مخوف دی، د دې نه ویره پکار ده. نو ان خفتم د دې معنا د ان علمتم، کستاسو غالب ګمانو، الله تقسطوا چې تاسو به عدل ونه کوي. كانوا يتزوجون من تحل لهم من يتامى النساء التي يلونهم بغیر رغبة فيهن بل في مالهن. شان نزول دار د یو چا په کور کې به یتیمه ماشومه وه، دوی به د دې سره مینه نه وه چې په نکاح کې، د دې د مال سره به مینه وه. نو د دې د مال د وجې نه به دا په نکاح کړه، او بیا به ورسره ښه ګزاره نه کوله،
انتظار به کول چې مړ شي او د دې میراث ورته پاتې شي. نو ان خفتم یعنی ان علمتم، الله پاک فرمایي که تاسو علم وپدې الله تقسطوا فی الیتامى، چې تاسو به عدل ونه کوي په یتاماو کې، نو بیا دوی مو په نکاح کوي. فانکحوا ما طاب لكم، فانکحوا غیرهن ما طاب لكم، تاسو په نکاح کې د دوی نه ما سوا ما طاب لكم، هغه تاسو په نکاح کې طاب لكم یعنی مالت له نفوسکم، چې تاسو نفسونه ورته میلان کوي. طاب لكم یعنی مالت له نفوسکم، چې تاسو نفسونه ورته میلان کوي. البکر او السیب، هر څوک چې وي خو چې تاسو نفسونه ورته میلان کوي. دویم حضرت عائشہ رضی الله عنها د دې معنا داسې کوي فانکحوا ما طاب لكم یعنی ما حل لكم، هغه چې تاسو ته حلال وي، نو کوم چې درته حلال وي هغه په نکاح کوي. من النساء د زنانونه، دا ما یا موصوله ده او یا موصوفه ده، من ذکر نکړو ذهابا الى الوصف من البکر او السیب. کله د ذوی العقل صفت ته اعتبار ورکړي شي نو په اعتبار د صفت تعبیر په ما وشي، اگر چې د من د قبیلې نه خو تعبیر په ما کیږي. نو دلته صفت د من یعنی صفت د خزي دو صفت دي کنه باکره او صیبه، نو په اعتبار د صفات الله تعالی تعبیر په ما باندې وکړو. مسنا و ثلاث و رباع، مسنا الله پاک فرمایي چې تاسو په نکاح کې دا خزي مسنا و ثلاث و رباع، حال دا چې دو دوی یا حال دا چې درې درې یا حال دا چې څلور څلور وي. دا مسنا و ثلاث و رباع دا منصوب دی بنا بر حالیت د فاعل د طابنا، طابه کی ضمیر مستتر دی غزل حال او دغه درې وړه ترنه حال او یا د مرجینه د دیمان حال واقع شوی دی. فانکحوا ما، حال دا چې دا ما چې د مسنا و ثلاث و رباع ده یی بدل کده معنا. زجاج فرمای چې په دې مسنا و ثلاث و رباع په دې کې دوه عدل دي، فيه عدلان عن الفاظ وعن المؤنث الى المذكر. د اثنين نه پکې یو عدل ده او د مذکر نه د مؤنث نه پکې مذکر ته دویم عدل ده. نو په دې کې دوه عدل دي ځکه غیر منصرف ده. زجاج پنيز مسنا و دا غیر منصرف ده، دوه عدل دي پکې، یو عدل پکې د اثنين نه ده، دویم عدل پکې د مؤنث نه مذکر ته راغلی ده. او تاسو په قافیه کې هوای چې دا غیر منصرف لوجه د عدل او د وصف نه ده او یا د عدل او د تعریف نه ده. نو مسنا و ثلاث و رباع دو دو او درې درې او څلور څلور. نو ګوره مسنا و ثلاث و رباع الله پاک فرمایي چې تاسو په نکاح کې ما طاب لكم دو دو خزي درې درې او څلور څلور. نو صيغه د تکرار ذکر کړه، دو دو درې درې څلور څلور، دا د مکرر د تکرار صيغه ذکر کړه. ولو افرد الاعداد، کدا عدد مفرد ذکر کړي وي دا شی ویلې وي چې اثنين و ثلاثه و اربعه، نو بیا بچا تجویز د جمع را فهمولو چې دوا او درې او څلور، دا څو دوا او درې او څلور نه شو. نو بیا به خلکو دا را فهموله چې د نه خزو سره نکاح جایز ده. لدی وجنه الله پاک صيغه د مفرد ذکر نکړه چې اثنين و ثلاثه و اربعه، بلکې دا د تکرار والا صيغه ذکر کړه. عطف بالواو ذکر کړو، که عطف په او باندې ذکر کړي وي لفات تجویز الاختلاف فی العدد، بیا بداسي وا چې دو په نکاح کا یا درې په نکاح کا یا څلور په نکاح کا اختیار درته نشته. که دو دی په نکاح کړي درې نشي کولای، که درې دی په نکاح کړي څلور نشي کولای. نو که اوی ذکر کړي وي نو بیا به دا اختیار پکې پوت شوی وي، بیا به په دې دریو کې تاسو یو عدد مختارېدو، یا دوا یا درې یا څلور، دا اختیار بدل ته پکې نه و. نو اوس د آیات مطلب دا دی چې هر مخاطب ته دا جایزه ده چې په دې دریو اعدادو کې هر یو مختار کوي، نو مختار کولی شي. مسنا و ثلاث و رباع فإن خفتم ألا تعدلوا، الله پاک فرمایي که چېرته ستاسو ویریدئ
الله تعدلوا چې تاسو به عدل ونه کوي فواحده یعنی فالزموا واحده بیا په ځان باندې لازمه کوي یو بیبي او ما ملکت ایمانکم او یا اکتفا وکړي ما ملکت ایمانکم فهغه څه باندې چې تاسو لاسونه د هغې مالکان دي ذالک یعنی ذالک الحرة او ما ملکت ایمانکم ادنا الله تعولو ادنا د دنو ون مشتق ده په معنا د نزدېکت او تعولو د عال يعول نه ده په معنا د مال يميل دلته په معنا د میل معنوي ده چې جور ورته وي ظلم ورته وي ذالک ادنا دا ډیر نږدې ده الله تعولو یعنی الله تجورو چې تاسو به ظلم ونه کوي وآتوا النساء صدقاتهن او ورکي زنانو ته د دوی مهور نحلة د نحلة یو معنا د فریضه عبد الله ابن عباس دا معنا کوي نو دا به حال وقیوي د صدقاتهن صدقاتهن ورکي د دوی مهرونه حال دا چې فریضه دا مہر ورکول فرض دي او بعض علما د نحلة معنا کوي طيب النفوس بالاعطاء فداسي حالت کې چې تاسو نفسونه په دې ورکولو خوشاله یعنی په دې ورکولو خفنه فإن طبن لكم یعنی فإن هبن لكم کدوی تا ته هبکو دی بیبیانو عن شيء دا عن د طبن پورې تعلق لري لکه لکم چې ور پورې تعلق لري کدوی تا ته هبکو هبه درته وکړه د یو شینه منه هو زمیر دي صدقاتو تراجه دي وتذکیره لاجراء الضمیر مجرى ذلك ضمیر د هو په زید ذالک ده کله ذالک په زید ضمیر راځي کله ضمیر په زید ذالک باندې راځي فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا دا نفسا تمیز ده یعنی کدوی پریدي څه په خپل خوخه فکلوه نبی خوري هنيئا مريئا دا د فعل صيغه هغه څه ته وایي چې به تکلیف حاصل شي فزړه پورې طعام د هني او د مری یو معنا ده فزړه پورې طعام او یا چې به تکلیف حاصل شي ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي او تاسو مور کوي السفهاء قمقلانه من اليتامى او الازواج چې دا قمقل یتیمی او یا ستا بیبي وي نو مور کوي بیت اموالکم یعنی اموالهم فی ایدیکم هغه مالونه د دوی دی خو ته نسبت د ادنا ملابست نه ده چې ستا په زولیده کې ده التي جعل الله لكم قياما التي اغمالون جعل الله چې الله ګرځولې ده لكم استاسو د پاره قياما یعنی قواما لابدانکم دا استاسو د بدنونو د پاره قوام ده استاسو ژوند په دې باندې بنا ده ورزقوهم فيها او دوی ته په دې کې رزق ورکړي نو رزق په دې مال کې ورکړي دا مال ورته مر رزق کوي دې کې دې خبرې ته اشاره کوي چې په دې مال ورته تجارت کوي د دې یتیمانو په مال او د دې بیبيانو په مال چې د دې مال نه خوري دا مال نه خوري وکسوهم او دوی ته پکې جامع ورکوي وقول لهم قولا معروفا او دوی ته وایي قول معروف دا چې ورته وایي چې بان الذي عندي هغه زما سره چې کوم شی دی هغه ستا مال دی اذا رشدتم سلمناكم چې کله تاسو غټان شوي نو بیا به تاسو ته تسلیم کما وابتلوا اليتامى او تاسو امتحان کوي اليتامى یعنی عقول اليتامى امتحان کوي په حقونو د یتیمانو حتى اذا بلغوا النكاح تر دې چې دوی ورسیږي د نکاح مرتبه ته فان انستم منهم رشدا یعنی ابصرتم منهم رشدا کتاسو ولیدلو د دوینا رشدا یعنی صلاحا فی المعاملات چې معاملاتو کې دوی جوړ فادفعوا الیهم اموالهم نور کې دوی ته مالونه د دوی ولا تاكلوها اسرافا وبدارا او مخری تاسو د دوی مالونه حال دا چې تاسو اسراف کوون کیي وبدارا یعنی مبادرین تاسو تیزی کوون کیي مخکې کیدون کیي د څنګه ان یکبروا د دین مخکې کیږي چې دوی بغټ شي بیا زمانه خپل مال واخلي ومن كان غنيا فليستعفف يعني واما الاكل بغير اسراف ففيه تفصيل بلا اسراف چې خورینو په دې کې تفصیل دی هغه تفصیل دا ده چې ومن كان غنيا څوک چې غنی وي او یتیم د په کفالت کې وي نو فليستعفف يعني فليتحرز نو به ځان وساتي د یتیم مال دی بالکل نه خوري ومن كان فقيرا او څوک چې فقیر وي او د یتیم کفالت کوي فليأكل بالمعروف يعني بقدر حاجته ومشقته
نو بیا په مقدار د خپل حاجت او د خپل مشقت د یتیم د مال نه خوراک کوي. فاذا دفعتم الیهم اموالهم چې کله تاسو ورکړي د یتیمانو ته مالونه د دوی فاشهدوا علیهم هذا امر ارشادی. نو بیا شاهدان په قائم کوي، د شاهدانو په مخ کې ورته ورکړي چې کله یتیمان غټ شي. وکفا بالله حسیبا، با زائده دا کافی دی الله حساب کوونکی. نو فلا تنقصوا مال اليتامى ولا تحرموا النساء عن الميراث. الله حساب کوونکی دی، نو د یتیمانو مال مکموي او خزي د میراث نه محروموي. ولی محروموي؟ ځکه للرجال نصيب، د نارینه‌و د پاره خپل برخه ده مما ترک الوالدان، د هغې مالونه چې پریښي دي والدانو، مور او پلار والاقربون او خپلوانو. یعنی ويستوي في التركه السفيه والرشيد. قمقل وی که اوخیاری، نو د نارینه‌و د پاره خپل برخه ده مما ترک الوالدان والاقربون، او د زنانو د پاره خپل برخه ده. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل، دا بدل دی د مما ترکنا. مما قل منه هو ضمیر ما ترکت راجع دی، دا ترکه کمی او کسره زیاتی. نصيبا یعنی یؤخذ نصيبا اخستل بش برخه، یا جعل الله نصيبا مفروضا یعنی مقررا من الله. واذا حضر القسمه، او کله چې حاضر شي تقسیم ته، اولو القربا یعنی غیر الورثه، د وارثانو نه بغیر نور خپلوان دي. والیتامى من الاجانب، پردي یتیمان دي د تقسیم په ټیم کې دوی راغله. والمساکین یعنی الاجانب، پردي مسکینان دي. فرزقوهم منه، نو د دې منقول او د دې ترکې نه هغوی ته څه ورکوي، د تقسیم نه مخکې هغوی ته لږ لږ ورکوي. وقولوا لهم، په منقولاتو کې ورته ورکوي، روپیو کې. وقولوا لهم في غیر المنقول، غیر منقول مو ورکوي لکه کور او جایداد. په دې غیر منقول کې ورته وایي قولا معروفا، قول معروف ورته وایي چې بأن فيه حصة اليتامى والورثه، په دې کې د ډیرو خلکو برخې دي. نو لږ لږ هم تاته د تقسیم نه مخکې درکړه په دې منقولاتو کې، نو په دې باندې قناعت وکړه. وليخشى الذين لو تركوا، ودي ویریږي هغه اولیاء لو ترکو کچرته دوی پریدي د خپل ځان نشاته، ذریه ضعافا ماشومان واړه، خافوا علیهم، نو دوی په خپل بچیو ویریږي، نو د بل چا په بچیو دیم داسې خیال ساتي. فليتقوا الله، نو الله نه دی ویریږي. وليقولوا قولا سديدا، او ودي وی دوی قولا سديدا یعنی حسنا، نیغ قول دی ورته وکي. بالادب الحسن، لکه خپل بچی ته چې څنګه وینا کوي خبري ورته کوي، نو یتیم ته هم داسې وکړه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى، هغه خلک چې هغوی خوري مالونه د یتیمانو، یاکلون په معنا د یتصرفون سره ده، تصرف کوي په مالونو د یتیمانو کې په ظلم. انما یاکلون فی بطونهم نارا، هغوی خوري په خپلو ګېډو کې اور. وسيصلون سعیرا، او زر دی چې دوی به داخل شي اور ته. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. لږ ووایو یو پاو. یوصیکم مخکې بیان د ارث اجمالا، دلته بیان د ارث دی تفصیلا. یو پاو درس وایو بیا بس کوو. یوصیکم الله فی اولادکم، دا بیان د میراث نسبی دی. امر کوي الله پاک تاسو ته فی اولادکم، په باره د اولادونو ستاسو کې، یعنی فی باب میراث الذکور والاناث بعد موتکم. للذکر مثل حظ الانثیین، دا اوله مسله الله پاک بیانوي. د نارینه د پاره پشان د برخي د دو زنانو دی یو مسله، یعنی یو هلک او یو جنۍ وي یا ډیر وي، نو هر هلک ته به غبرګه برخه او جنۍ ته به یوه برخه ورکولی شي. مثلا یو هلک دی او دو جنکۍ دي، نو مال به 4 فیصد شي، دوه به د هلک شي او یوه به د جنکیو شي. یو هلک دی 2 جنکۍ دي که نه، نو مال به 4 برخې کېږي. 2 برخې به هلک ته ورکړي او د پاتې 2 برخې کې به 2 جنکیو ته ورکړي. نو للذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه دپاره په شان د برخې د انثیینو دي. نو ګوره د ښځو دومره اهتمام شوی دی چې د دې برخه یې مشبه به ګرځولې ده. نو څوک چې خویندو ته برخه نه ورکوي او دا خویندې بیا د شرم د وجې نه غواړي، نو دا په شریعت کې معافي نه ده. او فتوا دا ده که دې خویندو درته معاف هم کړه، خط دې هم ترې نه واخیستو، وروسته بیا یې ویلې چې نه یې معاف کوم، نو بیا هم درنه خپل حق اخیستی شي. د دوی حق یې مشبه به ګرځولی دی. مثل حظ الانثیین، دویمه مسله الله پاک بیانوي.
فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. کدو جنکی وی بیا خو بخامخا ورته دو برخې ملاویږي. فإن كن نساء فوق اثنتين کچرته دویمه مسله الله پاک بیانوي کدا جنکیانې ډېرې وي د دوه نه زیاتې وي فلهن ثلث ما ترک نو د دوی دپاره دو برخې د ترکې دي یعنې مال به درې حصې کې دوه حصې به جنکیانو ته ورکړي او یوه حصه به نورو ورثو ته ورکړي. یو سړی مړ شو او دوه جنکیانې ورنه پاتې دي نو مال به درې حصې کې دوه حصې به د جنکیانو وي او یوه حصه به د نورو ورثو وي. نو که جنکۍ دوه وي نو بیا خو به دوه برخې ورته میلاویږي. دا خو چې د دوه نه زیاتې وي نو دوه برخې ورته میلاوېدې ځکه چې یوه جنۍ او یو هلکي نو هلته ورته په دریو کې یوه برخه ده نو درېمې برخې نه کمېده. یوه جنۍ او یو هلکي نو جنۍ ته څومره میلاویږي؟ یوه برخه یعنې هلک ته دوه برخې میلاویږي که نه نو د درېمې نه د دې برخه نه کمیږي. او چې بله جنۍ ورسره ده نو د درېمې نه به د دې برخه نه کمیږي ثلثا دوه برخې به ورته ورکړي چې د درېمې نه د دې برخه کمه نه شي. وإن كانت واحدة درېمه مسله الله پاک بیانوي دا په حدیث کې بیان شوي دي. عن جابر بن عبد الله رضی الله عنه فرمای خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د پیغمبر علیه السلام سره ووتو حتی جئنا لمرأة في الأصواف بازار کې یوه ښځه راغله فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت یا رسول الله هاتان بنتا ثابت ابن قیس دا دوه لورګانې د ثابت ابن قیس دي قتل معك یوم احد د احد په جنګ کې د دوی پلار شهید شوی دی وقد استفاء عنهما مالهما ومیراثهما كله د دې مال او میراث ټول ترونه اخیستی دی ولم يدع مالا الا اخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان ابدا الا ولهما مال. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل يقبل الله في ذلك. ودا آیات کریمه الله نازل کړو چې فإن كن نساء فوق اثنتين کجنکیانې دوه وي یا د دوه نه زیاتې وي فلهن ثلث ما ترک نو د دوی دپاره به دوه برخې وي. وإن كانت واحدة دا درېمه مسله ده که یوه جنۍ وه او نور ورثو فلها النصف نو نصف به دې ته ورکړي او باقي به نور ورثو ته ورکړي او که نور ورثه نه نو همدې ته به بیا ورکړي شي. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترک د مور او د پلار درې صورته دي دا درې صورته الله پاک ذکر کوي. ولأبويه د مور او د پلار د مړي دپاره لكل واحد منهما السدس د هر یو دپاره شپږمه برخه ده مما ترک د ترکې نه. ان کان له ولد که ولد و نارینه وي او که زنانه وي که د مړي ولد وي لکه یو سړی مړ شو بچي شته نو مور او پلار ته به څومره ورکوي؟ شپږمه برخه. فإن لم دا یوه مسله شوه د مور او د پلار درې صورته دي. یو صورت دا دی چې د دې مړي بچي وي نارینه که زنانه نو مور او پلار ته به شپږمه حصه لكل واحد منهما السدس. فإن لم يكن له ولد دا د پلار او د مور دویم صورت دی د مړي بچی نشته وورثه ابواه او یوازې مور او پلار شته ورونه او خویندې هم نشته ځکه د هغې صورت به وروسته را روان دی یوازې مور او پلار دي نو فلأمه الثلث نو به مور ته درېمه برخه ده او ما بقیه پلار ته ده. یو مړي نه صرف مور او پلار پاتې شو نو مور ته درېمه برخه ده او ما بقیه پلار ته دا دویمه مسله ده. فإن كان له إخوة دا درېمه مسله ده مور او پلار یې شته إخوة او د دې خویندې ورونه هم شته إخوة عیانی یا علاتی. عیانی هغې ته وایي چې د مور او پلار دواړو نه وي. علاتی هغې ته وایي چې پلار یې یو وي. اخیافي هغې ته وایي چې مور یې یوه وي. دلته د اخیافي ذکر پکې نشته که د ده دپاره لکه یو سړی مړ شو عیانی ورونه شته علاتی ورونه شته او مور او پلار یې دي اولادونه نشته فلأمه السدس نو بیا مور ته شپږمه برخه ده او باقي به د پلار وي نو د مور او پلار دا درې صورته شو. ګوره د ورونو په موجودګۍ کې یا د عیاني او د علاتی ورور په موجودګۍ کې د مور برخه کمه شوه. مخکې د مور برخه سلس وه اوس د سلس نه سدس ته راغله د مور برخه کمه شوه خو دې ورونو او خویندو ته به څه نه میلاویږي ځکه چې پلار د ورونو او د خویندو په نسبت قریب دی دې ته حجب نقصان وایي. د مور برخې را کمه کړه خو دوی ته پکې څه میلاو نه شو
من بعد وصیت یعنی یستحقون ذلك دوی د دې مستحق دي من بعد وصیت یوصى بها او یوصي بها او دین ورسته د وصیت نه چې مړي ور باندې وصیت کړی وي ورسته د ادا د دین نه لکه د میراث په تقسیم کې تاسو وایي کنه چې اول به د مړي تکفین او تجهیز کیږي بیا به دویون خلاصيږي بیا به وصیتونه نافذ کیږي بیا به ترکه تقسیمېږي نه دا ترکه به د دین ورسته تقسیمېږي اباؤکم یعنی یوصیکم الله ولم يفوض الى رأیکم الله درته وصیت وکړو او تاسو رأی ته خبره حواله نکړه ځکه اباؤکم وابناؤکم تاسو پلاران او بچی لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا تاسو نه پوهیږئ چې کوم یو دوی په دوی کې اقرب دی تاسو ته نفعا د جهت د نفع نه په دنیا او په آخرت کې نو که تاسو ته پریخي وي کېدای چې تاسو یو بل ته پکې زیات او کم ورکړی وي نو الله تاسو فیصله ته پرې نه خدا بلکې په خپل تقسیم وکړي فريضة من الله يعني فرض فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما بشك الله عالم ده بقسمة المواريث أو حكيما فيما بين نصيب الذكر والأنثى الله چې کوم بیان کو د نارینه او د زنانه برخه بیان کړه په دې کې الله ډیر حکیم دی دا مخکې میراث نسبی او اوس میراث سببي الله ذکر کوي ولکم نصف ما ترک ازواجکم اوله مسله په میراث سببي کې ستاسو د پاره بنیم هغه چې پریخي دي ستاسو بیبيانو نو کستا خزه مړه شو نیم مال بیتا ته پاتې کیږي ان لم يقل لهن ولد کده دی بچینو یعنی مطلقاً لا منکم ولا من زوج آخر نیستانه بچیو نه د بل میړه نه بچیو نو خزه مړه شو مجرد ده نو نیم مال بیتا ته پاتې کیږي دا یو مسله وان کان لهن ولد اوسې کې ولد وو ستانه ولد یا د بل میړه نه ولد او خزه مړه شو مال پاتې شو فلکم الربع نو ستاده لپاره به څلورمه حصہ مما ترکنا د هغه مال نه چې د خزو پریخي دي من بعد وصیت ويوصين بها او دین ورسته د وصیت نه چې د خزي ور باندې وصیت کوي او ورسته د دین نه یعنی دا ترکب ورسته د دین او د وصیت نه خدا خو چې خزه مړه وا اوس ته میړه مړ شي ولهن الربع مما ترکتم کمیړه مړ شو اولاد نو نو خزي ته څلورمه ده ان لم يكن لكم ولد کستاس ولد نو فان كان لكم ولد اوس کستاس ولد او خزه تمر شو او خزه دی پاتې شو نو فلهن السمن نو بیا د خزه د پاره سمن ده مما ترکتم د هغه مال نه چې تاسو پریخي دي خدا ترکه چې تقسیمیږي من بعد وصیت توصون بها او دین دا د دین د ادا کولو د وصایا او د نافذولو نو ورسته دي وان کان رجل یورث او کچرته یو سړیو یورث د مرشو د مال په میراث پاتې شو کلالتن کلاله دي ته و چې اصول او فروع نه لري اصول هم نه لري مور او پلار هم نه لري او فروع هم نه لري یعنی اولادونه هم نه لري دا کلاله ده او امرأه او یا خزه د کلاله ده یعنی اصول او فروع نه لري هو له اخ خور لري او اخت وله اخ من امه اخیافی غرور لري ښه د اخیافی بیان شو د عیانی بیان مخکې شوی یو سړی د کلاله د اصول او فروع نه لري اخیافی غرور لري وله اخ من امه دته اخیافی غرور وي او اخت من امه او یا اخیافی خور لري وحكم العياني والعلاتي في آخر سورته د عیانی او د علاتي ورونو خويندو حکم دلته نه ده هغه د صورت په اخر کې الله پاک بیانوي دلته اخیافی خور او ورور بیانوي فلكل واحد منهم السدس نو د دې اخیافی خور او ورور د پاره شپږمه برخه ده او ما بقیه به د نور ورثو د پاره فان كانوا اكثر من ذلك کدا خويند ورونه اخیافی د دین ډیر و یعنی د یو نه ډیر و فهم شرکاء فی الثلث نو دا ټول په دریمه برخه کې شریک دي دلته نر او خزي د نر او د خزي برخه برابر ده نو یو ثلث به دوی ته ورکي د ټول برخه به یو شي او باقی به د نور ورثو وي ليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والانثى سواء الا في ميراث الاخوه للام فاخيافي ورونو خويندو کې برخه یو برابر دي دغه کې برخه یو برابر ده من بعد وصیت یوصى بها او دین غیر مضار حال دا چې ضرر رسون کې بنی نور ورثوتا په دې وصیت کې وصیت من الله نو وصیت به د ثلث نه نور ورثوتا به ضرر نه رسي وصیت من الله یعنی امر من الله دا د الله د طرف نه امر ده
والله علیم حکیم. وزد ظاهر لادخال الروع د مخاطب پزړه کې رعب ور داخلي. تلك حدود الله دا جميع ما تقدم مخکې چې څومره ذکر شو. حدود الله یعنی شرائع الله دا د الله شرایع دي. ومن يطع الله ورسوله څوک چې د الله او د الله د پیغمبر خبره اومني يدخله جنات دا بداخل کی باغونه تم تجري من تحتها الانهار داسې باغونه چې روان به وي دا غیلاندې نهرونه تجري من تحتها الانهار نهر بني روان او بد نهر برواني يعني ماؤها خالدين فيها دا حال مقدره ده د مفعول د يدخلهونه داخل به کی حال دا چې دی په کې همیشه نو حال مقدره ده. حال مقدره ځکه دی چې تاسو وایي چې زمانه د حال او د عامل د ذل حال به وي نو دلته زمانه د دخول او دخول دی ونه ده. زمانه په زمانی د دخول کې خلود نشته بلکې د زمانی د دخول نو ورسته خلود دی نو ځکه د حال مقدره ده. وذالک دا دخول جنات ته کتا تویم الفوز العظیم دا ډیره غټه کامیابی ده. ومن يعص الله ورسوله سوک چې نافرمانی د الله او د الله د پیغمبرو کې فيما امر به من الاحکام ويتعد حدوده او د الله د شرایعنا تجاوز کوي يدخله نارا ده بورته داخل کی خالدا فيها دا په دې ور کې د همیشه د پاره وله عذاب مهين او د پر عذاب ده مهين یعنی مذل سپکون کې عذاب ده. واللاتي ياتين الفاحشه مخکې بیان د اصلاح د اموالو او دلته الله پاک بیان د عیبونو د بیبیانو کوي. واللاتي د مبتدا ده واللاتي دا جمع د التي ده على خلاف القياس مرفوع ده بنابر ابتدایت. یاتین الفاحشه فاحشه ډیر بدکار ته وای غالبا په زنا کې مستعملي کی ځکه د اقبح القبائح ده. هغه زنانه چې هغه راتللو کې زنا ته من نسائکم د زنانه استاسونه نو کوم زنانه چې معاذ الله زنا وکړه فاستشهدوا عليهن اربعه یعنی فطلبوا ان يشهد نو تاسو طلب د دې خبرې وکړي چې گواهی دی ورکی په دوی باندې څلور منکم یعنی من حرائرکم تاسو د احرارنا څلور گواهان دی په گواهی ورکی. فان شهدوا کما ينبغي دوی شهیدی ورکړه نو اوس برا جمع کوي بیمنا او پسل دروب ابن وهي لکه په ابتدا کې دوری نه او رجم نو بلکې فامسكوهن في البيوت دا په کورونو کې وساتئ ليحسن عن الزنا د دې لپاره چې بیا بل ځای کې زنا ونه کی حتى يتوفاهن الموت تر دې چې وفات کی دوی لره مرګ یعنی عمرې قید ورته ورکړي او يجعل الله لهن سبيلا او یا الله دوی ته لار وټاکي پیدا کی دوی ته لار هغه لار به ورته په سورۃ نور کې الله پاک پیدا کړه چې وهو رجم المحصنه وجلد البكر چې هغه د محصنې خزي رجم ده او د باکری سل جوړی دي نو الله ورته لار پیدا کړه. نو دا آیات منسوخ شو د سورۃ نور په آیات باندې. بعضی علماء چې دا منسوخ نه ده بلکې دا د هغه زنانو بیان دی چې د نارینه سره زنا نه کړي بلکې یو په بل ځان سولولې. نو یاتین الفاحشه یعنی یاتي المؤنثات بعضو مخصوصيهما خپل یو بل تسر راتللو کی نو خپل داسې فعل وکي لکه فعل د زنا نو خزه د بل خزه سره زنا نشي کولای نو کدوې داسې عمل وکړو نو عمرې قید ورته ورکړ. نو بعض علماء چې دا منسوخ نه دی لیکن راجح دا دی چې دا منسوخ دی ځکه دی آیات کې راغله او يجعل الله لهن سبيلا چې الله دوی ته لار وټاکي نو وروسته لار دوی ته دغه ټاکلې ده چې محسن به رجم کیږي او غیر محسن به سل دوری ول کیږي. واللذان یاتیانها منکم هغه دو نارینه چې راتللو کې دي قبیح فاحش کار ته ستاسو نه فآذوهما نو الله پاک فرمایي چې دوی ته ضرر ورسوي یعنی لواتت ولا تعذير ورکړي. فان تابا ګوره تعین ونکړو چې څنګه تعذير ورته وکړي کومه سزا ورکړي نو رأی د امام ته مفوضه ده چې څنګه ضرر ورکړي هغه شی ورته تکلیف ورکړي. فان تابا قبل ازائهما دوی له محکمې ته نه دي پیښ شوي توبه یې وستا واصلح او خپل عمل صالح کړو فاعرضوا عنهما ندوین اعراض کوي پرده په واچوي. ان الله كان توابا رحيما بشک الله پاک چې ډیر زیات توبه قبلون کې او مهربان دی. انما التوبه ثم ان الله وان كان توابا رحيما فلم يلزم قبول كل توبه الله تواب او رحیم دی خو هر توبه نه قبلې. انما التوبه بشک توبه چې ده علی الله فالله پاک باندې دا صفت د فرض توبه ده یعنی انما التوبه القائنه على الله
هغه توبه چې لازمه ده په الله تفضلا للذین دا هغه خلقو د لپاره د يعملون السوء بجهاله چې هغوی ګناه وکړي بجهاله په ناپوهۍ کې څنګه ناپوهۍ کې چې د ګناه په خراب انجام نه دی خبر ناپوهه دی د ګناه په خراب انجام نه دی خبر دویم په قمقلۍ او بیوقوفۍ سره قمقل او بیوقوفه دی ابو العالیه فرمایي كل ذنب اصابه العبد فهو جهاله هر ګناه چې سړی وکړي دا سړی جاهل دی عمدن کړي که قصدن کړي نو دا هغه چا توبه قبليږي چې هغه ګناه په جهالت باندې وکړي ثم يتوبون بلا توبو باسي من قريب په نږدې زمانہ کې نږدې زمانہ کومه ده معلم یغرغر تر څو چې ځنکدن نه شروع شوی ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر الله د انسان توبه قبلي تر څو چې ځنکدن نه شروع شوی نو ټول عمر پکې داخل شو او د دینه تعبیر په قریب شوی دی اشاره شوی ده دی خبره ته چې د انسان ټول عمر لږه زمانہ ده ستاسو کدن ډیر نږدې دی نو د ځنکدن نه مخکې چې توبه وباس نو فاولئک دا مبتدا ده يتوب الله عليهم دا ورته خبر دی او يتوب متعدی په علا باندې کړو ځکه يتوب متضمن دی معنا د يعطفو لره الله به په دې باندې رحم کوي وکانه الله عليما حکیما نو د داسې خلکو توبه الله قبلې للذین يعملون السوء بجهاله پدې کې صغرا ته اشاره ده کبرا ورته متفقه داسې وایا التوبه كالواجب على الله توبه چې داسې ده لکه چې په الله واجب وي وما هو كالواجب على الله وهو كائن لا محاله کوم شي چې کالواجبي وي هغه ضرور موجوديږي نو فالتوبه كائنه لا محاله نو توبه خامخه الله په قبلې فاولئک يتوب عليهم دي کې نتیجې ته اشاره ده وليست التوبه للذين يعملون السيئات او نشته قبول توبه یعنی الله توبه نه قبلې دا هغه خلکو د لپاره چې هغه ګناهونه کوي حتى اذا حضر احدهم الموت تر دې چې حاضر شي یو د دوی ته مرګ نو قال دیو سوی چې انی تبت الان دا موت توبه وستا نو په دې وخت الله پاک توبه نه قبلې وللذین يموتون او نه د هغه خلکو ته توبه الله قبلې چې هغه مړ شي وهم کفار او حال دا چې هغه کافران دي اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا يحل لكم ندی جایز ستاسو د پارم ان ترثوا النساء چې تاسو د خزو مال او جان دا په میراث کې وېسئ یعنی ندی جایز چې تاسو د خزو د مال او د جان جبران مالکان شئ خزه مال نه دی چې ته دا په میراث کې وېسئ ان ترثوا النساء چې تاسو په میراث کې وېسئ خزه النساء مفعول ثانی د پاره د تریسو دی او کرهن حال دی د نساء نه یا د ضمیر د تریسونه ولا تعدلوهن لین هي ده ولا تعدلوهن تاسو ممنه کوي دا خزي عن التزويج دا خزي د تزویج نه ممنه کوي چې ځان ته په کوم ځای کې نکاح کوي ته ورته وایي چې نشي کولای دا نکاح لتذهبوا د پاره د دې چې تاسو بوتلل وکئ ببعض ما اتیتموهن په بعض هغه مال باندې چې تاسو دوی ته ورکړی دی تاسو طلاق کړی ده او بیا تا ورته کم مہر ورکړی دی نو دا ښځه ته نشي ایسارولی د پاره د دې مال الا یأتین بفاحشة مبینة نه داسې ما اتیتموهن د دې معنا دا ده ولا تعدلوهن یعنی ولا تحبسوهن عن التزویج تاسو مو منع کوئ دا ښځې د تزویج نه لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن لپاره د دې چې تاسو ترېنه واخلئ بعض هغه چې تاسو په میراث کې ورته ورکړي دي ښځې ته به چې په میراث کې کومه برخه رسېدلې وه دوی به تر هغې پورې دا ښځه نه ودوله تر څو به چې هغه د خپلې میراث برخه دې سړي ته نه وه حواله کړې دې ورور ته یا تره ته نو د میراث خپله برخه به چې ده ته ورکړه بیا به یې پرېښوده چې په بل ځای کې نکاح الا یأتین بفاحشة مبینة مګر دا چې که دا راتللو کې په فاحش کار باندې ښکاره نو چې په فاحش کار باندې ښکاره راتللو کې الا ان یأتینا دا استثناء د اخذ الاموال نه ده یعنی تاسو د مال د ځان سره بندوي چې تاسو ترېنه مال واخلئ الا اذا زنت مګر دا چې زنا وکړي
نو دې بندولې شي. وعاشروهن بالمعروف، او د دوی سره عاشروهن زندگی کوي د دوی سره بالمعروف، په معروفه طریقه. معروف یعنی الانصاف فی القسمه، په تقسیم کې ورسره انصاف کوي، په نفقه کې انصاف کوي. ان کرهتموهن کتاسو په دوی باندې اکراه کوي، وعسى ان تكرهوا شيئا، نو قریب د چې تاسو به یو شی بد ګڼئ، كالصحبة والامساک، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، او الله به مقرر کړی وي اچولې وي فيه پدې کې خیر کثیر، نو تاسو به د دې صحبت او امساک بد ګڼئ، او الله پاک به پدې کې غټ خیر اچولې وي. لکه ولد بدر ته نظر کی، وان اردتم استبدال زوج مکان زوج، او کتاسو اراده لرئ استبدال زوج مکان زوج، د بدلولو د یوې ښځې په ځای د بلې ښځې. وآتیتم احداهن قنطارا، او تاسو ورکړي وي یوې د دوی ته مال کثیر، نو فلا تأخذوا منه، نو تاسو مه اخلئ د دې مال نه یو شی چې ته د یوې د پرېښودلو اراده لرئ، نو پرېږده، مهر ترېنه مه اخله. اتأخذونه، آیا تاسو اخلئ دا مهر ترېنه بهتانا یعنی ظلما، دا د امام مجاهد معنا ده. و اسم مبینا، او ښکاره ګناه سره، د ښکاره ګناه سره، نو اسم مبینا دا عطف دی د پاره د بهتانا. امام مجاهد د بهتانا معنا کوي په ظلما. و اسم مبینا، وکیف تأخذونه، او څنګه به تاسو ترېنه هغه ورکړی شوی مهر اخلئ. وقد افضى بعضکم الى بعض، او حال دا چې مفضي شوی دی، وصل شوی دی بعض ستاسو بعضو نورو لره، یعنی یو بل سره کورواله کړی دی. واخذنا منکم میثاقا غلیظا، او دی بیبیانو اخستی دي ستاسو نه میثاقا غلیظا، مضبوطه وعده بالایجاب والقبول فی النکاح. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، په نکاح کوئ هغه زنانه نکح آباؤکم چې ستاسو پلارانو په نکاح کړي وي، چې ستاسو پلارانو په نکاح کړي وي. نکاح الآباء وروسته درته دا قانون ذکر کوم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، دا من النساء په موضوع د حال کې د معنا، حال دا چې دا د زنانه ونه، نو تاسو مو په نکاح کوئ هغه چې تاسو پلارانو په نکاح کړي. نو چې پلار دې کومه ښځه په نکاح کړي تی مو په نکاح کوه، یعنی مور او میره مو په نکاح کوه. الا ما قد سلف، مگر مړه مور او میره په نکاح کوه، مړه مور او میره. الا ما قد سلف څه معنا؟ چې مور او میره دې مړی، نو که نکاح کوي نو دا هغې مړې سره یې وکړه، دا تعلیق بالمحال دی. صد باب الاباحت ده، تعلیق الشیء بالمحال ده، لکه حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. نو مور او میره مو په نکاح کوه، که بیا دې شوق کېږي نو هغه مړې د قبر نه راوباسه هغه په نکاح، نو هغه خو نشي په نکاح کېدی، نو تعلیق بالمحال ده، یعنی د مور او د میرې سره نکاح نه ده جایزه. او یا الا ما قد سلف، یعنی سوا ما قد مضوا فی الجاهلیت، د جاهلیت په زمانه کې چې چا د مور او د میرې سره نکاح کړي وي او اوس د اسلام مسلمان شو، نو اوس خو د نکاح ماته کی، خو د جاهلیت ګناه اوس ور باندې نشته. انه کان فاحشه، الله پاک فرمایي انه کان فاحشه، بشک انه کان فاحشه، دا د خپل مور او د میرې سره نکاح چې ده کان فاحشه، دا معصیت دی، ګناه ده. ومقتا، او دا بغض دی. وساء سبیلا، او ډیره بده لاره ده. ذم الطریق باعتبار سالکها، مذمت د دې لارې دا په اعتبار د سالک سره دی. لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن، نکه هغه مهور مراد چې خاوندانو خپلو بیبیانو ته ورکړي، نو عبارت به ښه ولګېږي. ګوره داسې ده. یا ایها الذین آمنوا، مخکې آیات، نو نسم آیات. ای مؤمنانو لا یحل لکم، تاسو ته نه ده جایزه ان ترثوا النساء، چې تاسو ښځې په میراث کې ویسئ. ګوره ان ترثوا النساء، النساء مفعول اول ده. لا يحل لكم ان ترثوا النساء، لا يحل لكم، تاسو ته نه ده جایزه ان ترثوا النساء، چې تاسو ښځې په میراث کې ویسئ. کرهن په زور باندې، ان ترثوا النساء کرهن. ولا تعدلوهن، یعنی لا تحبسوهن عن التزویج، دا د تزویج نه مو منع کوئ. لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن، د پاره د دې چې تاسو بوتللو کوي، تاسو واخلئ د دې ښځو نه
ببعض ما اتیتموهن بعض هغه شیان چې تاسو دوی ته ورکړي دي. دلته تفسیر کبیر داسې لیکي والمعنى انهم كانوا يحبسون امرأة الميت دوی به د ښځې د مړي ښځه د ځان سره ایساروله د مړي ښځه به یې ایساروله لکه یوه ښځه به کونډه شوه نو دا نور لیورونه به چې وو دوی به دا ښځه ځان سره ایساروله. وغرضهم ان تبذل المرأة ما اخذت من میراث الميت غرض به یې دا چې ښځه دې لیورونو ته هغه برخه د میراث چې دې ته رسېدلې ده د خپلو لیورونو ته ورکړي. نو چې خپلو لیورونو ته دا برخه ورکړي نو بیا به یې پرېښوده او چې لیورونو ته به یې دا برخه ورنه کړه بیا به یې نه پرېښوده. یو طریقه یې ده چې هغه د میراث برخه لیورونو ته ورکړي. خبره پوه دویم دا چې د دې میړه دې ته کومه برخه دې ته کوم مهر ورکړی دی دې ته اوس خو یې میړه مړ دی نو د لیورونو به یې دا ایساره کړې وه د دې دپاره چې هغه مهر د خپلو لیورونو ته ورکړي او بیا به یې دا ښځه پرېښوده بیا به یې په بل ځای کې نکاح کوله. الا يأتين بفاحشة مبينة دا استثناء من اخذ الاموال دا يعني لا يحل له ان يحبسها ضرارا حتى تفتدي منه الا اذا زنت مگر که زنا وکړه هم دې کونډې زنا وکړه نو بیا افتداء بالمال دی کوله شو چې زنا به کړی و نو بیا به فدیه بالمال ورکول خپل لیورونو ته به یا هغه مہر ورکول چې دې ته خپل مړ میړه ورکړو یا به هغه خپل برخه د میراث ورکول خپل لیورونو ته بیا به لیورونو په خدا نو دا بیا منسوخ تفسیر کبیر لیکي چې دا بیا منسوخ الا یاتین بفاحشه مبینه دا استثناء من اخذ الاموال کدا استثناء من اخذ الاموال او که استثناء من اخذ الاموال نشي بلکې استثناء من الحبس والامساك شي نو بیا خبره اسانه جوړه ده. الا ان ياتين بفاحشه مبينه الا ان ياتين بفاحشه مبينه مگر کراتلو کی په قبیح کار باندې چې هغه قبیح کار ښکارا ده نو ښکارا قبیح کار ته دراتلو کی نو بیا دا په کور کې تاسو بند کړئ. الحبس والامساك موخ کې ذکر شوی دی نو دا به د هغې نه استثناء شي د دې لنډ ځای نه به استثناء نشي. حبس او امساک د دې ښځې مه کوئ الا یاتین بفاحشه مبینه مگر که فاحش کار باندې راتللو کې چې ښکاره فاحش کار دی نو بیا حبس او امساک کولی شي. درېیمه توجیه پکې دا ده ښه توجیه چې دا د لا تعدلوهن نه استثناء ده. عدل حبس ته وایي نو الله پاک فرمایي چې دا ښځې دا مه بندوئ لا تحبسوهن می بندوئ عن التزویج لا تعدلوهن عدل حبس ته وایي مگر په یو صورت کې بندوي ان یاتین بفاحشه مبینه نو په دې وخت کې بیا جایز دی اولیاء ته چې دا په کورونو کې ساري کی. وعاشروهن بالمعروف فمعروفه طریقه د دوی سره په کور کې ژوند کوي. فان کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فلقول خو په دې طریقه حرمت علیکم دې په بس سبحان ربك رب العزة عما يصفون اللهم ربنا اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة لا اله الا انت